سپټ کلی ته چې ته ډایرکټ ځې پیدل یو نیمه ورځ لګي یو نیمه ورځ لګي د مال مویشو سره خلک ځي نو هغې کې میاشته لګي یو میاشت اگر چې را رسېدو ورته ډېر ګران دي او بهترین د لیدو ځای دی د ګبر ویلي او سپټ ویلي هغه مقام چېرته چې دواړه سیندونه یا دواړه خوړونه یو ځای شوي دي ترڼې یخې اوبه ډېر خوندور او ښایسته منظر د ویلي سفر زموږ سره وکړئ موږ سره اوسئ دا موږ اوس چېرته روان یو هسې دا مونږ ګوشالي سایډ باندې ګوشالي سایډ باندې روان یو لاندې چې کوم دی نو دغه دریای سیند یا انډس ریور پلس ورسره کیکیچ او دغه زموږ لار د مخامخ چې دا کومه خطرناکه لار ده په دې سایډ باندې موږ ګوشالي ویلي ته روان یو دا اوس راغی ګوشالي ښه دا موږ ګوشالي ویلي ته کوم چې ما تاسو ته ویلو هغې ته رادننه شو او دغه لاندې ګورئ تاسو دا چې دا رڼې او شنې اوبه چې کوم دی نو بهیږي سپټ ویلي نه راځي ښه دا د سپټ ویلي نه راځي او مخامخ دغه واورې وسم په دغه سرونو باندې چې کوم دی نو پرتې دي دا ګوشالي ویلي دلته او بیا سپټ ویلي نه دغه اوبه راځي چې کوم مخامخ دغه سایډ دی بیا چې کوشو بیا موږ زه تاسو ته وښیم چې یاره څه پوزیشن دی او په هغې باندې به بیا دلته کې زموږ د لوکل چې کوم موږ سره میزبان دی د ډي سي صاحب ډرایور نو د ده نه به هم بیا چې کوم دی نو موږ ځان معلومات به حاصل کړو د دې ویلي متعلق او د دغه ښایسته اوبو یو بل ښایسته منظر دا ګوشت ویلي دغه ګوشالي ده ښه ګوشالي ویلي دا اوبه تاسو ګورئ ډېرې ښایسته را روانې دي تکې شنې لاندې به ورځو بیا یو ډېر ښایسته منظر دا سپټ ویلي نه چې کوم خوړ راغلی دی واورې ولې کېږي او دا د اوبو نه تاسو اندازه لګولی شئ ډېر تیز خوړ دی ډېرې تیزې اوبه دي او دا کالو سره بهیږي سپټ ویلي ته مونږ ور روان یو او زه به مخکې تاسو ته بیا ښایو دا یو ډېر ښایسته منظر خوړ په غاړه باندې چې کوم دی نو مونږ روان یو سپټ ویلي ته او دغه مخامخ روډ تاسو ګورئ دا ځان دی چې کوم دی د پولیس فریاد نه کم نه دی او دغه لاندې خوړ بهېدلی دی مخکې ته مونږ روان یو هغه چې کوم زموږ سره مقامي زموږ مختیار صاحب دی که نه مختیار خان دی دا زموږ کوربه دی په دې ټایم کې نو بس دی روان کړي یو ګورو چې چېرته کم ځای پورې هم بوځي او کم ځای پکې بیا د سیل دی هغه ځای پورې روډ چې و نو هغه پوخ او دا اوس بیخي کچه دی هلکه مختیار صاحب له ګوډې په قلار راځه خیر دی یو لس منټه دې سیوا ولګي او خو دا اوس مونږ روان یو دغه سایډ ته یو څیز مونږ بل نوټ کړو ډېر چې دا غرونه چې کوم دی نو هغه شانتې نه دي څنګه چې د شنګلې غرونه چې کوم دی نو یو خپل ښایست لري دلته ونه چې دنه دا بیخي د نش برابر دغه یو څو بوټي پاتې شوي دي نو بس څېړی دي نو دغه یو څیز کیدی شي دا یو بل خطرناک منظر چې دا سړک باندې دا کمر لاندې راغلی دی او دغه مقامي خلک هم روان دي دلته خو ټرانسپورټ هسې هم نشته دی خو سپټ ویلي ته زمونږ سفر چې کوم دی نو دا روا دوا دی دغه ګاډی تاسو ګورئ د هغه طرف نه را روان دی روډ چې دی دا ډېر زیات تنګ دی مونږ ته دلته کې ولاړ یو او دغه هغه خوړ چې کوم د هغه ویلي نه راوتی دی را روان دی لاندې یو شان ته اوس ورو ورو زمونږ نه لږ فاصلې سیوا کېږي خو به هر حال دغه ویلي سایډ ته مونږ ور روان یو ډېر ښایسته منظر او ډېر ښایسته سفر مونږ سره اوسئ خطرناک روډ او خطرناکه لاره
د یری منظر دی خو بهرحال بیا هم زموږ سفر روا دوا دی ځکه چې موږ سره مقامي چې کوم ډرایور دی نه هغه موجود دی او هغه ته د مخکې نه دا لارې او دا ایریا معلوم دی یو بل خطرناک منظر د هغه سړک چې کوم مونږه سپټ ویلي ته چې کوم دی نو پرې روان یو لاندې هغه خوړ او دلته د سړک حالت بیخي د ایډونچر دی خو د مقامي خلکو لپاره د هغه شانته اهمیت نه لري څومره چې مونږه یېریږو هغه غری کټ کړه او کنه خو د کېش نو خطرناک دی دا روډ حال دا تاسو ګوره د ډیر خطرناک د غر کمرې کټ کړه دی د کومره لارې پکې چې کوم دی یو ګاډي لپاره پیدا کړی دا چې مونږ په روان یو نور خلک هم دغه ویلي تر روان دي چته چې لاندې دا خپل تاسو ګوره خيستا بېږي هر حال د لارې په خپل ځای باندې یو ایډونچر دی دا اوس موږ یو داسې مقام ته راورسېدو چېرته چې کوم دی د دوو طرفونو دا سیندونه چې کوم دی خوړونه دا راغلي دي دا خوړونه خو ته موږ یو بلکې دومره زیاتې اوبه دي پکې چې د سیند برابر دي نو دې طرف ته چې کومه دا ناله ده د دې طرف ته چې دا کوم خوړ راغلی دی دا پل او د دې لپاره چې کوم دی جوړ شوی دی کراس شوی دی په دې باندې جیپان یا نور ګاډي چې کوم دی نو هغه ځي خواخوا بیا روډ چې دی نو هغه تنګ دی نو دا دغه سپټ ناله ده د هغه ځای نه چې د کم ځای نه تاسو ګورئ هغه طرف ته دغه واورې چې ښکاري دا دغ نه هغه ته بیا ناران دی او سپټ کلی بیا دغلته چېرته نږدې دی سپټ کې د دلته نه تقریبا سړی ډایرکټ ځي که نه نو یو نیمه روز لګي خاص سپټ کلی ته چې ته ډایرکټ ځې پیدل یو نیمه روز لګي یو نیمه ورځ لګي د مال مویشیو سره خلک ځي نو هغې کې میاشته لګي یو میاشت یوه میاشت لګي او د بل سایډ چې کوم دی د ناران کاګان سایډ نه چې راځي نو هغه هم اوس روډ بند دی هلته ګلیشر دی د جون 15-20 پورې هغه کلاویږي هغه سایډ نه ناران نه سوچ ورته وایي هغه سوچ نه بیا سپټ پورې 15 غنټې لار ده ګاډي کې د ګاډي د سپټ کلی پورې د سپټ څه خصوصیات دي ولې مشهور دی سپټ د زیاتره خصوصیات دي د ټوریزم لپاره ډېر ښه دي او ډېر کولو علاقه ده شنه علاقه ده او یخه ده نو خلک ټول په خوشي باندې ځي لکه اچھا سپټ ته پاکستان کې یو قسم ټاپ باندې چې کوم دی ټوریزم په لحاظ سره سپټ دی سپټ صرف د روډ مسله ده د دې طرف نه خو جوړه نه کیږي زموږ داسو سایډ نه خو روډ نشته ډېر یو دغه حده پورې تللی دی خو هغه کچه ده او هغې نه مخکې روډ نشته خلک پیادل ځي ټیک نو دغه هغه تاسو واوره ګورئ دا دغه تاسو وینئ دا واوره اوس هم پرته ده او د هغې نه دا اوبه چې کوم دی نه دغه وګوره دا یو ډېر لوی او دې طرف ته بیا کوم هغه سیند چې راغلی دغه اخوا دغه بیا کومه علاقه ده د اخوا خړ چې کوم دی دې ته ګبر ناله وایي ګبر ناله دا دی او سپټ خړ دا دی او دا ګبر ناله پل دی دې باندې چې کوم دی نو دا یو بل ځان له ویلیج دی د هغې څه نوم ده هغې ګبر ګبر ده ګبر ناله هغه د ګبر ناله او دا چې کوم دی د سپټ ناله دا دلته کې راغلی دا پل دی په دې دواړو نالو باندې او دې مقام ته چې کوم دی نو مونږ په ګاډي کې رالو دغه زمونږ ګاډی او دا بیا په مخه باندې داسې تللی دی او یو ډېر عجیبه خطرناک منظر دی خطرناک خو نه خو ډېر ښایسته او ښکلی منظر دی حلیم صاحب ته څه وایه لکه لږ تېز وایه ستا خو دواړو سیندونو یو ډېر زیات شور دی زما خیال نه راځي که په دې کې زموږ اواز څوک واوري خو
خو ډېر بهترین یو رومانټیک سیچویشن دی دلته چې ډېرې پاکې اوبه د یو طرف نه راځي د بل طرف نه راځي او دا ډېر پخوانی پل په دې ځای باندې جوړ شوی دی او ډېر یو ښایسته منظر جوړ شوی دی اگر چې را رسېدو ورته ډېر ګران دي او بهترین د لیدو ځای دی ټیک دی دا ګبر ناله او دا چې کوم دی نو سپټ ناله او دا دلته دې ځای ته موږ رالو موسم ډېر زیات یخ ډېر زیات صفا اسمان چې کوم دی تک شین او دغه سفر زمونږ چې کوم دی دا سپټ ویلی دا اوس دغه ځای باندې چې کوم دی نو اختتام ته ورسېدو دا د داسونه تقریبا 4 کیلومتر لاندې د دریای سیند هغه مقام دی چېرته چې دا ګبر ناله چې کومه تاسو ته مونږه ښوولې وه هغه په دریای سیند کې میلاویږي او هغه وخت هم تاسو ته ما ویلي او اوس هم دا خبره کومه چې دغه پاکې اوبه د څه وخته پورې خو خپل حیثیت چې کوم دی نو هغه برقرار ساتلی دی خو بیا وروسته چې کوم دی نو دا دې خړو اوبو سره میلاو شوي دي او خړي شوي دي او په ښکته باندې بهیږي مطلب دا چې کم خلک پاک دی صفا دی هغه د کوم وخته پورې به د خلکو سره چې کوم دی نو خپل ځان پاک ساتي په دې وجه باندې کوشش چې کم سیز مطلب دا چې کم محفل کې سره کینی نو هم دا قصیز رنگ به اخلي لہذا احتیاط پکار دی سپټ ویلینا په واپسای کې د تاسو ګوره کمیلا بازار نشاده چې کم کورنا دریای سیند طرف ته جوړ دي دغه منظر کم چې د دریای سیند باندې دا پل جوړ دی د کمیلا بازار او د سوپر مینس کې دغه آخري منظر دی د سپټ ویلینا په واپسای کې مال اجازه راکای د الله پامان